بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي والتفت الساق بالساق. زلکدن سخته د الله تعالی دی په هر مسلمان باندې اسانه کی ډېر لوی سخته ده. عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي کو انسان په 300 تورو باندې واره شي دونه سخته باندې لکه څومره سخته د زلکدنی ورونو. زلکدن د پارشه باندې راځي الموت قده كل الناس شاربها والقبر باب الناس كل داخلها. قبر زلکدن دا یو پیاله د هر انسان بسکی او دا سخته په هر انسان را دي. مرګ ډیر تریخ دی ځکه کتابونو کې راځي عیسی علیه السلام د الله په حکم سره دا نوح علیه السلام زوی را ژوندې کو او د نوح علیه السلام زوی و چې 4000 کاله مې وشو او لا اوس مې هم په زلکدن خلا پر زلکدن سخت نه بده خلا کېدم. نو ډیر سخت شي زلکدن کو په انسانانو دی کو په زناورو دی کو په وړو دی کو په غټو دی دا په هر چا باندې ډیر تاریخ را دی. د زلکدن نه بغیر هیڅوک چې کم دی بغیر دین مړ کېدل نشي. زلکدن په هر چا دی. د مرګ لا ولنې پټ کې چې کم دی زلکدن دی او دا به انسان هر انسان به سکی او هر انسان باندې به د مرګ راځي. نو زلکدن دا ډیر تاریخ دی او دا ډیر hebatnak دی. ځکه به عمر ابن عاص پر زوی ته ویل چې ارمان چې د سوي چې یو سړی زلکدن یو ما لیدلی او ما د هغې نه تپوس کړی چې په تا باندې څومره سخته ده. د بیا چې کله د هغې په خپله زلکدن و زوی دې تپوس وکړو چې بابا تا خو به د ارمان کوو چې د زلکدن سخته څومره دې ما ته اوس وښیوه. د هغې ویل چې بچیه دومره دا لکه سیر د ستن په دې سوري کې د ساه ځي راځي او نور د وجود ساه بنده ده او لکه په 300 تورو باندې چې کم د انسان والی شي. نو دا د زلکدن سخته به اسانېږي په چا باندې چې کم خلک د الله سره خپل تعلق په ځای باندې ساتي الله سره د الله تابعداري کوي نو په خلکو باندې د تکلیف او د سخته چې کم نه اسانېږي. او چې کم خلک د الله بغاوت د الله نافرماني د الله سرکشي کوي نو په هغې خلکو باندې سخته ډېره سوایي او په هغې باندې باندې تکلیف سوایي. ځکه الله تعالی فرمایي د انسان د زلکدن والا به یو پنډۍ د بلې سره مږي. دا د ډېر سخت دی نو د ډېر تکلیف نه ډېر سخت دی نو د ډېر تکلیف نه په انسان باندې چې کوم دی د حالات دي. یا علما فرمایي دي نه 2 غمونه مراد دي. یو غم د دنیا چې دنیا آباده پرېښودله نورو ته او بل دا غم چې دنیا ورانه ده وران دنیا له ورلې قیامت یې وران دی اخرت یې وران دی جنت یې وران دی او وران اخرت له ورلې وران جنت له ورلې جنت له به نشي ورتللی تر دې د وجې چې کوم دی آباده دنیا دې پاتې شوله. نو سخته ده تکلیف دی زلکدن ده. موږ ټول له پکار دي چې دغه زلکدن دپاره نیک اعمال وکړو چې الله تعالی په موږ ټول باندې چې کوم دی اسان کړي او الله دې راباندې اسان کړي.